الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون لم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. محترم حاضرینو، مسلمانانو ورونو او خویندو، ستاسو پدې کلی گاڑ کې گاڑ مناره کې زمونږه یو بچای دا الله د کتاب خدمت را کړې. زما دعا برکت واچي او الله دې والله سلا د دې پسو چند باندې زیاته ورکی. پدې کلی کی بنیادی کار زمونږه مولانا صابر صاحب او زمونږه مولانا صاحب چاہیم دے ذائی کی درس کئی بیان کئی خدمت کئی او نور مرگری علماء کرام چاہی پا دے ذائی کی اخفل خدمت کئی او تاستا دا اللہ کتاب خئی دا اللہ دا کتاب درسونا کئی. نن مالا دعوت دا طولو طرف ناو دا مولانا صاحب دی طرف ناوم دا آغا بچائی دا طرف ناوم خو بنیادی طور دا ای دا عرضوا چه زمان دا قرآن کریم ختم دے او بدی کے زمانگا مولانا شرعالم صاحب، زمانگا مولانا صابر صاحب، زمانگا مفتی سراج الدین صاحب، فقیر اللہ مولانا صاحب دا طول شاملی نداوہ زمانگ دا پارا دا خوشحالائی سبب گرزی. اللہ دی کیوں دا سی چدا دا خیر و دا برکت سبب گرزی. فدی دنیا کے اللہ مختلف قسمہ سیزونا پیدا کری دی. صدا سی چاہا پا ہوا باندے روانی چاہے تا مارغان ہوئی صدا سی دی آپ سالو رخبو باندے روانی آئے تا زناور ہوئی
صداسی آپ دوخپو باند روانی و عقل مندی آیتا انسانان وئی و پدے طول مخلوق کی اللہ اشرف المخلوقات اگا انسان گردو لے او بیا پدے انسانانو کی آغا سوک چاگئی دا اللہ کتاب خدمت کئی علمائی کاغا عالمی کاغا عالمی نو اللہ اشرف و شرف گردولے پاگا غورا مخلوقات کی بیاغی دیر غورا کھڑی دی قرآن کے ام اللہ داغی ذکر گئی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مومنان اللہ پامو انسانانو اچتئی او بیا چالے چه علم ورکڑے نو آگا پڑلورم درجہ دا غی نے اچتئی دا انسانان چه کلا اللہ فیصلہ اکڑا انسانان پیدا کول نو اولی حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو دا آدم علیہ السلام دا مرگرتیاد پارا اللہ دا آغا بی بی حضرت حوا پیدا کرا او دائی او سلسلہ روانا کرا چی او طرف تا بسڑی بل طرف تا خزا دو دائی بائی او خپلوی او کوروالی او کوری او داغین بعد انسانیت او چینا روانی انسانان برازی او دا بخوریگی دا انسانان اللہ پیدا کول کلچ اللہ دا انسانان ذکر گئی نو اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ انسانی ویلو چاہ سڑیم دے آخذم دا اللہ اماد چونشوی خٹنا پیدا کری دی نو چونشوی خٹا داغین آدم علیہ السلام پیدا کر اور داغ بی بی حضرت حوا پیدا کرا آگے داغے مرگر ہو گردولا بیا چکلا قرآن کی اللہ دا انبیاء علیہ السلام دا بی بیانو ذکر کئی نو دو قسم بی بیانی بیانی یا آغا بی بیانی دی چاہی دا انبیاء علیہ السلام رستا و برگرتیا اکڑا دیم آغا بی بیانی چاہی دا انبیاء علیہ السلام دا مشن مرگرتیا و نکڑا مرسے و نکڑا دا غی باندی ایمان رانڑ دا غی ذکرم قرآن گئی لگدار دلوت علیہ السلام دا بی بی دار دنو علیہ السلام دا بی بی چاہ اللہ فرمائی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين بیان ای اللہ مثال دا کافرانو تا دخزیدار دنو علیہ السلام و دخزیدار دلوت علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دوارا زماد بندگانو نیکانو دلان دیوی داغی نکاح کیوی فخانتاہما دوارا دا پیغمبرانو بی بیانوی خواقی دخپلو خواندانو سر خیانتو کا دا اخپلو خواندانو سر خیانتو کا داغی تابداریو نکڑا اگر دوارا دا پیغمبرانو بی بیانوی خواہ دوارا تباشوی اگئی نجات و خلاصون نموندو بل درتا دا انبیاء دا بی بیانو ذکر گئی چوگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی چو داغی مقام او داغی حیثیت دیر لوئی دے او کپاغی الزام راغلے نو مستقل آیات
آیاتونه اللہ را لگلی دی او دا غی صفائی بیان کرده زکا غی تابداری وی نو بنی نو انسان سڑے او خزا دا دوار روان دی او دا دین دا انسانیت اگا تعمیر اگا جوڑ شے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت نور آگلے آگا کاروبار کو تجارتی کو نو تجارت او کاروبار آگا دی او خزی پہ پیسو باندے کھڑے ہو اول دا آگا مزدوری دا خزی پہ پیسو باندے وا شاہد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار خزا او آگی سر پیسے وی ناغی با پیسے ورکولے او پائی بے بچا تجارت کو او وزان لگٹ اوکڑا او دیل بے جدا گٹ ورکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا تجارت لا او چاگا تجارتو گا او پیسے راڑی رائی کی دیرا گٹا حضرت خدیجی لے اخفلا ورکا دخفلا واغستا حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشروا او آگی تا دیر منیتون خلقو دوادہ کریو فاگی دا آگی سر وادنکو دیر غٹ غٹ خلقو او دیر مالدارو خلقو ورطا اپر کریو فاگی وعدہ آگی سر نکو کلو چاگیو قتل چرا دور امانتدار دے دور صحیح سڑے نو آگی بخفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوتو لے گے دوادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخبل ترسر صلاحو کڑا پلارونا اگو فاتشو مورو فاتشو ترسر صلاحو کڑا ترور طریقی تا خلق مینت کئی آگا تا تا بخفل ہوئی او تا بگلا سوچ کے وادو ورسر پکار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آئی سر وعدو کو وکلو چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی رالا او دا آگا خزی کمالو گورا دا آگی دا دین مرگرتیاو گورا دا آگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاقتو گورا سر آریان پادشی ورطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتو او پہ اوغار کی بناستو اغبا عبادت کو چاہی دا غاری ہراوئی دل دے بیت اللہ پری خدا آغا زائتا باتو ذکر دل دے بیت اللہ کی ناروا کارونو شروع او نبی علیہ السلام با چغلی دل نو خپا کی دبا نبی علیہ السلام آئیتا کتین شو نو آلتے بلارو دا آلتے نبی بیت اللہ تا قتل عبادت بے کو خودی خزی و تخفنوئی کے آئی با والا ڈوڑائی تیار اکڑا خوراک بے والا تیار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اولی کو دی با دخفل کور خیال ساتو دزان خیال بے ساتو او خیال خزا خاون نخپا گئی کمک لزان لخاون دشمن کی او خیار خزا د خاون مرزای تا گوری او خوشحالی اثر او خیار او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلار او پاکگار حیرا کی بناستو ازان سرے چی وسوڑی و اب اخلاص شو بیا بر آگے وہی و تدانویلی چنہ تبا نزے آپ دی پوہا چھوڑا اللہ عبادت کئی او پائی کی خوشحال ہوئی ترے چھ خاون میں حالتی خوشحال ہوئے یہ خیر دے حالتی دی چھ خوشحال ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی وحی رالا او چھ وحی رالا جبریل امین راگے غورتا ہوئی اقرا اولوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئی مانا بقارین سول والمزا بیا ورطا ہوئی اقرا اولوالا بیا ورطا نبی علیہ السلام و ایمانا بقارین
سزول ولما ترا دسوائی دسواما دانا چه زلستون گریم جبه خو چلی دا نسنگوی زلستون گریم مطلب دا زسواما جبریل امین بیا اغلا توجه زیادهی غیگا کیونی و زوری و لورکا بیا و توی اقرا والولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی زسواما نو جبریل امین ورطوی اقرا باسم ربک اللذی خلق والولا پنوم دا غزاد باندی چا پیدا کرده مخلوقات لرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتون رالل دا دیر لوی کارو دا دیر لوی بوجو او کلا کلا سڑی باندی چه بوج زیاد شی نو آغا بوج دو وجیم بسڑی تبرازی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرالا دانا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدو خواغا تر داغم شو چه یو طرف تا طول عرب و عجم دی او بل طرف تا یوازی زیما دا خودیر گران کار دے دا بسوک سر ترسی کور تر آگلے او ام المؤمنین حضرت خدیجہ تے خبر اوکا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی انکا لتصل الرحم وتقری الضیفا وتعین علی نوائب الحق تو خدا سے سڑے چھتو ملمنولا ملمسیا ورگے تو چاچے سے تکلیف براشی نو تو تیغو چدے تو ہر سر مرگرتی آکے تو خود حق کے بلا رگی دخل کو سر مرستا ہوتا ان کے تابا اللہ نخرا بئی سورخ خزوا دا سے خزا چاہیے دا سے خوینو والا داغ مزی اگر دانوئی چغار تدین خود با یاری دا خبر با که دانو او تدانوئی تسلال دیدلی اولا تسلی ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ورکول تسلی والا ورکی زیگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی دورا مہینو کنا او دا آگی پا جواند نبی علیہ السلام بل وعدہ نو کڑے او بچیم دا آگی نو آغا ام المؤمنین حضرت خدیجہ چکر آغا وفات شوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر با گٹ پیسا لال کا نو دا آگی نبی وخ جدا کرا حدیث کے راضی یتتبعو بیا صدائی کا خدیجہ داغینا غگٹ بسنا چکو خبے جدا کرا آگا بیدار خدیجی مرگر اللہ لے گلا زگا خوبی امڑاوا ونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ وفادارو دائنوی چیزای امڑا شوا زبا بلاو کما بلا بخبل زائی خدا آگی دورا خیال ساتو چراغی کمی مرگری وی نو آگئی لبے خوخا لے گلا ویدار خدیجی مرگری دی یا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اِنَّا بَرَّ الْبِرِّ اَيَّسِلَ الرَّجُلُ عَلَى اُدِّ أَبِيهِ یقیناً بنے کو گلو یا نیکی دادا چھ سڑے دا پلار دوستان اسر دوستی پالی ساد پلار دوستان دینو داغی سرا دوستی پالا یا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ محسن و ابی زکاة نبی علیہ السلام ترو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ بارکی سے خبر والا نبی علیہ السلام وی اللہ محسن و ابی دپلارو دتریو جڑدا سنگا چه زما دپلار عزتون دا سے زما دتر عزتون دے اسلام خو منگتا دا سی زنا خیو
د تره حق خی د پلار خی د ښځې خی د خاوند حق خی او چې نه خبر د دین نه نو هغه به د پلار حق څه وپېژني هغه به د استاد حق څه وپېژني هغه به د ښځې حق او د خاوند حق څه وپېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجې به دوره لحاظ کو او په دې امت کې ړومبی مسلمان هغه ښځه وه هغه حضرت خدیجه وه چې هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی د ټولو نه مخکې او بیا دې ته وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تبه وه کمبلې پې اچولې وه نو بیا سوچ کوي چې چاله بوځمه یو سړی د حضرت خدیجې خپلوانو کې چې هغه د تورات عالم و وی راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان که او هغه بوته چې دته کیسه وکړي خبره ورته وکړي کېدای شي دی ورله څه تسلي ورکړي هوښیاره ښځه هغې سره د خاوند فکر وي غم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه لا بوته او نبی علیہ السلام ورته خبره وکړه نو هغه ورله تسلي ورکړه او ورته وی دا هغه ناموس چې په انبیاو به راته او تا څخه هم راغی جبریل امین او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلي ورکړه مطلب مې په دې ټوله خبره کې دا دی چې ښځې د انسانیت یو حصه ده زنانه د انسانیت یو حصه ده او بچه د هغه تربیت هغه اول د مور په غېږه کې لکه منګه د ژبې نسبت چې کوو موږ ورته مورنۍ ژبه وایو پلارنۍ ژبه څوک نه وایي مورنۍ ژبه ورته وایي دا ولې ژبه اول د مور نه زده کېږي تربیت د مور کاري پلار په بهر ملکونو نو هغه بچي دومره هوښیار وي تربیت یافته وي چې هغه په هغه خپلې مسافرۍ خوشحاله وي څوک داسې چې هغه مسافرۍ وکړي حفاظت وکړي نو هغه غریب چې راشي بیا بوډا شوی نوره ګټه هم نشي کولی او دلته بچي هم نه اهلی دنیا دوه قسمه وه یو هغه لکه روم والا چې هغې ښځې په سر خېجولې وې هغې حاکمانې ګرځولې وې دویم هغه چې هغه عرب وو نو هغې خپلې لوڼه به ژوندی ښخولې قبر به یې ولو که نسته ژوندی به یې ښخې کړې او قرآن د هغې ذکر کوي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کله چې زیری ورکړی شي یو د دی لا په جنای باندې چې لور دې وشوه ظل وجهه مسودا وهو كظيم وګرځي مخ د تکتوره او دی وي ډک د غم نه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به پټیږي د قوم نه د وجې د بدای د هغې نه چې زیری ورکړی شوی دی دله په هغې باندې چې خلک راته وایي لور دې وشوه نو دی پټیږي زیری وشي نو دی خوشحاله او چې د لور زیری پې وشي نو دی خفه یو دی پټیږي حالانکې که حقیقت ته وګورې نو لور او زوی کې ډېر فرق دی زی خو صرف دوره دیره دی پی آباده ده خو لور داسي چې هغه همیشه ستا تابعداره ده او د لور او د خور د هغې کور همیشه ستا کور دی چې رور یي نو د خویندو د پلار کوري خو کله چې مور پلار مړه شي نو بیا خویندې چې ځینې وایي رور کره ځم دا نه وایي چې پلار کره ځکه د پلار کور بیا روان شوی او چې کله رور یې نه یو نو خویندې وایي د پلار کره ځمه بیا پلار کره ځي دا پلار کور یې همیشه وي
لور ډیره تابعداري خو زمونږ په معاشره کې څنګه چې په عربو کې جنای بده ګڼله زمونږ په معاشره کې هم لور بده ګڼي او چې لور یوشي نو خپوي او سړی پرېږده ښځې خپوي او چې زوی وشي نو ښځې خوشحالوي خپل جنس یې بدي شي حالانکه لور ډېره وفاداري عرض مې دا کو د مور غېږه هغه د بچي لپاره مدرسه یو کله چې مور دینداري نو بچی دینداري او چې مور بېدینه وي نو بیا د هغې لوڼه هم د ګډا چل زده کوي نو هی بیا سبق نه زده کوي هی بیا د ګډا چل زده کوي د فلمي اکټرانو نومونه ورته یادي د صحابو نومونه ورته نه یادېږي نو عرض مې دا کو چې زنانو یو خپل مقام دی په دین کې او د امهات المؤمنین وګورئ د هغې نه ډېر روایات هغه نقل وي او ډېرې خبرې وي که امهات المؤمنین نه وې ویلې نو موږ ته به پته نه وه لګېدلې لکه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې هغه په نورو بیبیانو باندې یو فخر کوي نو هغې ته وایي ډېر کارونه داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما سره یو ځای کړي وي د یو لوښي نه موږ لامبلي وي او بل چا داسې نه دي کړي دا موږ ته به پته نه وه خو امهات المؤمنین موږ ته هغه هر څه ښکاره کړل داسې زنانو یو خپل مقام دی او زموږ په ملک کې سړي خو پرېږده زنانه خو پرېږده سړو هم د خدای کتاب نه زده کو الله رڼا راوسته او د خدای د کتاب درسونه شروع شو نن سړي هم درس کوي د ګاڼ څومره خوش قسمته خلک یې یو طرف ته صابر مولانا صاحب درس کوي بل طرف ته شیر عالم مولانا صاحب درس کوي بل طرف ته فقیر الله مولوی صاحب د هغې سره استاد دی درس کوي بل طرف ته زنانه درس کوي بیا هم تاسو د خدای کتاب زده نه کوي نو ګورې بانه هم نه پاتې کېږي ښه سبا الله ته دا نه شئ ویلی چې موږ ته چا قرآن نه ویلی او موږ ناخبره وو سوره ملک کې الله د دې ذکر کوي الله فرمایي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير هر کلا چې غرزول شي جهنم کې یو ډله د جهنمیانو تپوس وکړئ د دوی نه خزان جان د جهنم آیا تاسو څوک یېروونکي نه راغلی څوک راغلی نه و چې تاسو د الله کتاب ویلی تاسو د نارواو نه یېرولي وئ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا دوی وی بیشکا یو یېرونکی راغلی خو موږ هغه دروجن کړی وقلنا ما نزل الله من شيء موږ یې الله هېڅ نه دي رالېږلي ان انتم الا في ضلال كبير فرشتې به ورته وایي نه وایي تاسو مګر یو لویه ګمراهۍ کې پراته وایي نو دوی به چغې کړي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل وایي دوی هاي هاي که موږ اورېدلی د الله کتاب او بیا ځان هم پوه کړو د الله کتاب باندې ما كنا فی اصحاب السعیر نه به موږ د جهنمیانو نه خو نه هم د الله کتاب اورېدلو نه هم بې ځان پوه کړی څنګه چې سړي به دا ارمان کوي زنانه به هم دا ارمان کوي چا چې قرآن نه اورېدلی او نه ویلی نن یو موقع ده چې الله په سړو کې هم د قرآن عالمان پیدا کړ په ښځو کې د قرآن عالمان پیدا کړي هغوی د الله د کتاب خدمت کوي او د الله کتاب درته ښیي ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په دې کې هم الله د یو زنانه ذکر کوي حضرت مریم چې د عیسی علیه السلام مور وه
هغه له الله بچو ورکړو هغه دیندار وا داغي مور دیندار وا داغي بچوم دیندار و حضرت عیسی علیہ السلام چې الله پیغمبر وګرځو قرآن کې څنګه سړو ذکر کوي ور سره دغه څه خزو ذکر هم کوي دا منګه او تاسو ته خي چې ګوریات ساته که معاشره سمول غواړي نو سړی به هم د دین طرف ته توجه کوي ښځې به هم د دین طرف ته توجه کوي نو څومره خوش قسمته خلک یې چې ستاسو په دې کلي کې زمونږ یو بچی د خدای د کتاب خدمت کو هغه د الله کتاب سر ته رسولو نن ختم کړو بیا موږ او تاسو له دعوت را کړو زمون دعا ده چې الله زاغي هغه کور د ډېر خیرونو او برکتونو ډکی او الله دې په ډېر برکتونه واچي الله دې موږ د قرآن د علوم سره دنیا نه بوزي الله دې موږ د قرآن خادمان د دنیا نه بوزي او الله دې موږ د خپل کتاب او د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وتړي او الله دې زمون خاتمه په ایمان باندې کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.